أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورہ بقرہ دویم سپارہ آیات نمبر 166 د دې د مخکنی آیاتونو سره ربط دا دی چې مخکنی آیاتونو کې الله پاک جل جلاله د آخرت عذاب ته سخت پر بایلو چې د آخرت عذاب دا سخت دی او دې آیاتونو کې الله پاک جل جلاله د آخرت د عذاب د سختۍ هغه کیفیت ذکر کړي چې په څه کیفیت سره سخت دی مشرکین مکہ یا نور چې څومره مشرکین نو دی کې به بعضې تابعو بعضې به متبوعو دی به د بوتانو عبادت کو ځان له ګڼ خدایان چې کوم دی نیولي مخې ته تیر شوي دي نو د دې چې کوم مشرانو نو دی به د هغې په تابعدارۍ کې د دغې بوتانو عبادت کو د دې مشرانو تابعداري به یې کوله نو په ورځ د قیامت به دغه مشران د دین انکار وکړي دی بودی چې موږ ستاسو په تابعدارۍ کې د بوتانو عبادت کړی دی د غیر الله عبادت مو کړی دی د دې بودی تاسو موږ په زور باندې نیولې وای راوستې مو وای نو تاسو به چې موږ په تاسو ته شل پیرې وي خو تاسو به چې کوم دی نه کوو د بوتانو عبادت کړه نو دی به دغلته افسوس او ارمانو کې چې کاش موږ دوباره الله پاک دنیا ته ولېږلې نو څنګه چې دی زموږ نه دلته کې بیزاره شو زموږ نه د براءت اعلان وکړو نو موږ به هم په دنیا کې د دې نه بیا د براءت اعلان کړی چې موږ ستاسو ملګري نه یو نو دې آیاتونو کې الله پاک جل جلاله د آخرت د عذاب د سختۍ کیفیت ذکر کوي اذ تبرأ هر کله چې بیزار شي براءت وکي الذین ها خلق اتبعوا د چا چې تابعداري شوې وه کوم چې د مشرکینو مشرانو چې دی به ورته وي د بوتان زمونږ خدایان دي د دې عبادت وکړئ د دې تعظیم وکړئ او دا بوتان چې دي دا واړه خدایان دي دی به لوی خدای د سفارش کې ستاسو دپاره نو د مشرانو ورته دا خبرې کولې نو کشرانو به دا خبرې منلې نو دا اذ تبرأ هر کله چې براءت وکي الذین ها خلق هر کله چې بیزار شي الذین ها خلق اتبعوا د چا چې تابعداري شي وه د مشرکینو چې کوم مشرانو د دې تابعداري شي وه دی به هلته کې د دې نه انکاري شي ولې تاسو مونږ په زور باندې د بوتانو عبادت لپاره راوستې وای تاسو به زمونږ خبره نه منله که نه دغه رنګې دا شیطان مو هم هلته انکاري شي چې کوم سړی ما په د لاس نیولی دی او راوستی مې دی بوت ته مې ودرول دی چې دې ته سجده وکړه یا کوم سړی ما په زور باندې نیولی دی د لاس نه مې کلک نیولی دی او هغه مې راوستی چې ته غلا وکړه ته زنا وکړه ته بل ګناه وکړه ما په زور خو څوک نه دي راوستی خو ما معمولي غوندې مسکال در کوم وسوسه مې در واچوله نور کار به تا چې کوم دی خپل شړو ځای اذ تبرأ هر کله چې براءت وکي الذین ها کسان اتبعوا د چا چې تابعداري شوې ده کوم چې مشران دي من الذین د هغه کسانو نه د براءت اعلان وکي د هغه کسانو نه بیزاره شي اتبعوا چا چې د دې تابعداري کړې وه کشران دا مشران مې د کشرانو نه بیزاره شي انکار به وکړي ته موږ په زور باندې نه وی راوستي ورأوا العذاب او به ویني دوی عذاب چې دوی د عذاب وویني وتقطعت بهم الاسباب کټ پکړلی شي ختم بشي بهم الاسباب د دې غ تعلقات د کشرانو مشرانو منځ کې چې کوم تعلق
دا په عذاب سره ختم شي. وقال او ابوي الذين ها کسان اتبعوا چا چې تابعداري کړو دا کشران چې کوم دي لو ان لنا کاش چې وي زمونږ د پاره کرتن دوباره تګ دی به افسوس کی ارمانو کی لو ان لنا کاش چې وي زمونږ د پاره کرتن دوباره تګ یعنی دنیا ته دوباره تګ زمونږ د پاره وي نو فنتبرأ نو مونږ به بیزاره شي وو مونږ به د خپلو مشرانو خبره نه ومنلې فنتبرأ مونږ به بیزاره شي وو منهم د دوی نه د خپلو مشرانو نه چا چې ورته غلطه خونه کول د دې خبره مونږ نه ومنلې کما تبرؤ منا لکه څنګه چې دوی بیزاره شو زمونږ نه څنګه چې دوی زمونږ نه د براءت اعلان وکړو د جدایۍ اعلان یې وکړو دقسې به د دې نه مونږ د جدایۍ اعلان کړی چې مونږ ستاسو ملګري نه یو په غلطه کې كذلك دغه رنګ یریهم الله خیب دوی ته الله پاک اعمالهم د دوی غ عملونه بد عملونه بوت الله پاک خی د څه دپاره حسرات علیهم د دوی د حسرت لپاره د دوی د افسوس لپاره د دوی د خفګان لپاره چې دوی هغه بد عملونه ته ګوري دي به خفه کېږي چې کاش مونږ دنیا کې ښکلې اعمال کړي نو دا افسوس ارمان به دا خلک کوي دنیا کې کو یو سړی ډېر ته د بدې خو نه کوي نو ته هغه کار مه کوه ځکه چې دا مشران مستانه په آخرت کې د براءت اعلان کوي دی به مونږ ته په زور خو نه وي نیولې په زور خو مو نه وي راوستا به نه کوو دا کار کنه نو دا خلک بیا ارمان کوي چې کاش مونږ دوباره دنیا ته لاړلې نو هلته بیا مونږ نه دي بوتانو ته به سجدې نه کوو مونږ به صرف د یو الله رب العزت عبادت کوو فنتبرأ پس مونږ به براءت اعلان وکړو فنتبرأ مونږ به بیزاره شو منهم د دوی نه یعنې د خپلو مشرانو نه کما تبرؤ لکه څنګه چې دوی بیزاره شول منا زمونږ كذلك دغه رنګ یریهم الله خیب دوی ته الله پاک اعمالهم د دوی غبد عملونه حسرات علیهم د دوی د حسرت او د دوی د افسوس لپاره وما هم بخارجین او نه به دوی وتونګي من النار د جهنم چې کله څنګه جهنم ته ور داخل شي نو د دې بیا دوباره وتل د جهنم نه نشته روایتو کې راځي چې الله پاک جل جلاله با مرګ دا د ګډوري په شکل کې راولي د ګډوري په شکل کې او په دغه دوران کې به دا کافران دي مسلمانانو ته پیغور ورکي په جهنم کې چې اے مسلمانانو مونږ په دنیا کې کافرو آخرت کې الله پاک را عذاب را کو ټیک خبره ده خو تاسو په دنیا کې د مسلمانۍ غټي غټي دعوی کولې او تاسو جمعهتونو ته تللی او تاسو قرآن ته ناست وای او تاسو خپل کارونه کول نو تاسو ولې د جهنم ته راغلي دا کافران به مسلمانانو ته پیغور ورکړي الله پاک جل جلاله رحمت په جوش کې راشي او به فرمایي چې د چا په زړه کې د اوري د دانې برابر ایمان وي هغه د جهنم نه راوباسي یا په ټیم کې زمانه یریدلی وي یو پیره دا کلمه چې کوم دی په اخلاص سره ویلی وي نو هغه کس د جهنم نه راوباسي روایتو کې راځي چې ټول مسلمانان چې کم په زړه کې د اوري د دانې برابر ایمان وي هغه به د جهنم نه راوباسي او د جهنم دا دیوالونه دا ورونه دروازې به داسې لیوې کړلی شي چې چاته پته هم نه لګي چې به د جهنم کې دروازه وکنه حضرت یحیی علیه السلام له به چاړه ورکړلی شي او مرګ به راوستلی شي مرګ دا به د جنت او د جهنم په منځ کې حلال کړي شي جنتیان به خوشحاله شي او جهنميان به خفه شي تاسو له نن مرګ نه راځي نو دا کافران به همیش لپاره په دغه جهنم کې وي دغه جهنم نه بدی د وتو د لپاره سلار دي ته نه ملایوي نو الله فرمایي وما هم او نه به دوی بخارجین وتونګي من النار د جهنم نه دی به همیش د داخل شو ورته بیا د جهنم نه د کافرانو وطن نشتري مسلمانان به الله پاک روباسي اوس دلته کې الله پاک جل جلاله بل یو حکم ذکر کوي د مشرکینو دا یو عادت چې هغه به د بوت په نوم باندې یو ساروي اومنو د بوت په نوم باندې یو ساروي چې کوم دی اومنو هغه به آزاد پرې خودو نو دغه ساروي دغه بوت په نوم باندې ګرځېدو د بوت چې کوم منجورانو نو هغه به د فواید حاصلول البته بل چې به د دې ساروي نه پیدا نشوي حاصلولې پیدا دې نشوي سره دا په موږ باندې حرام دي د دې ساروي غوخه دا په موږ باندې حرام ده نو دغه خلکو په ساروي چې کوم دی د بوت په نوم باندې خیراتی کو هغه به بار ګرځېدو ځان نو د هغه پیدا هم نه خواړو دا په موږ باندې حرام دي د هغه غوخه به هم نه خوړه دا په موږ باندې حرام دي نو الله پاک جل جلاله او فرمایل یا ایها الناس ای خلکو کلوا خری مما د هغه سنا فی الارض چې پس مکه کې دي
حلالا حلال سيزونه، طیبا او پاک سيزونه. الله پاک وي پس مګه چې کم پاک سيزونه دي او طیب سيزونه دي نو هغه خوره، دا الله پاک جل جلاله تاسو د پاره حلال کړی دي. حلال ویل شي غوټه پرانستلو ته، نو الله پاک تاسو د پاره د دین د پابندۍ غوټه پرانسته تاسو د پاره حلال دي، بس خوره ده. نو الله پاک وی دا حلال دي چې کوم شی الله حلال کړی دا په ځان باندې حرامه نه. بای سيزونه دسي چې هغه د انسان طبيعت نه مني، نو هغه انسان په خپل ځان په خپل باندې خوري نه حرام نه ګڼي، اعتقادي د زړه نه حرام نه ګڼي، خو طبيعت نه مني، طبيعت نه مني، نو هغه جدا خبره ده. خو چې کوم سیز الله حلال کړی دا په ځان باندې حرامه نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان باندې شهد حرام کړی، غبین خو به بیان نو حرام کړي، په بل چا باندې نو حرام کړي، صرف په خپل ځان باندې حرام کړي. الله پاک جل جلاله آیاتونه راولېږل، وې زما پیغمبره ته ولې هغه سیز حرامه چې کوم الله پتا باندې حلال کړي. نو چې کوم سیزونه الله حلال کړي دا په ځان باندې حرامه نه، دا ستاسو لپاره حلال دي. البته بعض سیزونه دي چې انسان طبيعت نه مني، نو یو سړی نه خوري، نو په دې کې څه قباحت نشته دي. یا ایها الناس اے خلقو کلوا خورئ مما د هغه سیزونو نه فی الارض چې په ځمکه کې دي حلالا حلال سیزونه، طیبا او پاک سیزونه. حلال ویل شي چې کوم الله حلال کړی دي، غوا، میخه، بیزا، دغه رنګ نور چې کوم د خوراک د حلال سیزونه د ته حلال ویل شي چې کوم الله حلال کړی دي. او طیب هغه سیز ته ویل شي چې د هغې سره د بل چا حق متعلق نه وي. طیب هغه سیز ته ویل شي چې د هغې سره د بل چا حق متعلق نه وي. مثال بیزه ده، دا حلاله ده، خو که تا چا نه پټه کړي نو د دې خوراک هم حلال نه دی، دا حرام دی، دا طیب نه دی. حلال دی، الله پاک ستاسو لپاره حلال کړی دی، خو بیا هم خوړی نشي. دواړه شرطونه پوره کوي، هم به یو څیز حلال ګوري، هم به طیب ګوري. چې الله بیزه حلاله کړې ده خو طیبه نه ده، ولې نه ده؟ تا چا نه پټه کړې ده، نو د دې خوراک جایز نه دی. دغه رنګې پیسې دي، یا په پیسو باندې مثال په طور ته چې کوم دی یو څیز واخلې، مڼه دې واغسته په پیسو باندې، خو دا پیسې حرامې دي، په حرامو پیسو دې واغسته، دا هم ټیک نه ده. نو حلال به هم وي او طیب به. نو حلال هغه خوراک ته ویل شي چې هغه الله پاک حلال کړي ستا دپاره، او طیب هغه خوراک ته ویل شي چې هغې سره د بل چا حق متعلق نه وي، چا نه دې پټ کړي نه وي، د چا نه دې په زور زبردستۍ نه وي اخیستې. اوس ښکلې مڼه د مڼو کریټ دی، خو تا د ګاډي نه پټ کو، نو دا خو ټیک ته چې حلال دی، خو طیب نه دی، ځکه دې سره د بل چا حق متعلق دی، دا د بل چا دی، ستا نه دی. نو مڼه خو عامه کو تا په دوکان کې په خپلو پیسو باندې واغسته، نو حلاله ده. خو چا نه دې پټه کړله نو دا حلاله ده، خو طیبه نه ده. نو بعضې علما وایي چې حلال هغې ته ویلی شي چې هغه الله حلال کړي وي، او طیب هغې ته ویلی شي چې هغې سره د بل چا حق دا متعلق نه وي. نو الله فرمایي چې یا ایها الناس اے خلکو کلوا خورئ مما د هغه څیزونو نه فی الارض چې په ځمکه کې دي حلالا طیبا، چې حلال هم وي او طیب هم وي. سهل بن عبدالله رضی الله عنه فرمایي چې په دریو څیزونو کې نجات دی د انسان دپاره، په دریو څیزونو کې نجات دی. چا دا درې څیزونه چې کوم دی خپل کړل نو دا سړی به نجات مومي، دا سړی به د آخرت ته عذاب نه نجات مومي، دا سړی به د جهنم نه نجات مومي، دی به جنت ته تلو والی. یو دا چې دی حلال خوري، د حرامو د پلیتو څیزونو نه ځان ساتي. دویمه دا چې دی د فرائض ادا کوي، فرض نه پرېږدي. یو حلال خوري، دویم فرض نه پرېږدي، او دریم دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعداري کوي. نو دا درې خبرې چې بچا کی، نو حضرت سهل بن عبدالله رضی الله عنه فرمایي چې دا کس نجات موندونکی دی د جهنم نه، او دا کس نجات موندونکی دی د آخرت ته عذاب نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو صحابي راغی، حضرت معاذ رضی الله عنه، ورته وی د الله پیغمبره ما دپاره دعا وکړه چې زه مستجاب الدعوات جوړ شم. مستجاب الدعوات دی ته وایي چې زه هره دعا کوم هغه الله پاک قبلي، چې زما دعا نه رد کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل معاذه ته خپل ځان، خپله خېټه او خپل وجود د حرامو نه بچ کړه، حرام مه خوره، حرام څیزونه مه خوره، نو ته مستجاب الدعوات جوړ شي. چې ستا په خېټه کې حرام نه وي، هر یو څیز حلال وي، نو ته چې کومه دعا کوې الله پاک پې قبلي. او کومه نوڼی نبي علیه السلام قسم خوړلی دی چې زما دې په هغه ذات باندې قسم وي د کوم ذات په قبضه کې چې د محمد صلی الله علیه وسلم سا دی،
چې کومه نوڼۍ د انسان خېټې ته حرامه لاړه شي نبی علیه السلام 40 ورځې پورې د نیک عمل نه قبلېږي د مونځ کې د مونځ نه قبلېږي د روژه نیسي د روژه چې کوم دی نه قبلېږي 40 ورځو پورې نبی علیه السلام فرمایي چې د اعمال نیک اعمال دا نه قبلېږي او کومه غوښه چې په حرامو سره پرورش عمومي نبی علیه السلام وایي جهنم د دې لپاره زیات مناسب دی چې کومه غوښه په حرامو سره پرورش عمومي کومه غوښه د حرامو نه جوړه شي نبی علیه السلام وایي د دې لپاره جهنم زیات کافي دی نو دواړه قسمه خوراکونه چې حلالي او طیبي یا ایها الناس ای خلکو کلو خورئ مما د هغه څیزونو نه فی الارض چې په ځمکه کې دي حلالا طیبا چې حلال دي او طیب دي ولا تتبعوا او تاسو تابعداري مه کوئ خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان خطوه اصل کې د دوو خپو د قدم د دواړو خپو په منځ کې چې کوم ځای دی ته ویلی شي نو تاسو د شیطان د قدمونو تابعداري مه کوئ څه مطلب د شیطان چې کوم اعمال افعال دي د هغې تابعداري مه کوئ ولا تتبعوا دا د شیطان تابعداري د چې تا باندې یو څیز الله حلال کړی دی او ته په ځان باندې په زور باندې حرام کوي چې دا شیز په ما باندې حرام دی نو الله وی دا مه کوئ ولا تتبعوا تاسو تابعداري مه کوئ خطوات الشیطان د شیطان د قدمونو د شیطان د افعال او د اعمالو انه لکم بشک استاسو د پاره دا شیطان چې دی عدو مبین ښکاره دشمن دی دا شیطان استاسو ښکاره دشمن دی دی په دشمنۍ سره بل ځای کې الله فرمایي دی په دشمنۍ سره ونیسئ دا الله ته قسم خوړلی دی چې الله پاک زه خو تا ورټلم زه تا د خپل دربار نه وشړلم خو په مخ ته ځمکه به ستا یو بنده زمانه جنت ته نه ځي ټول به جهنم ته بوځم نو دا ستاسو ښکاره دشمن دی انما یأمرکم الله پاک فرمایي بېشکه دی تاسو ته حکم کی بالسوء په بدو کارونو سره والفحشاء او د بې حیايۍ په کارونو سره په بدو کارونو سره دا شیطان تاسو ته حکم کوي او کوم چې د بې حیايۍ کارونه وي نو په هغې تاسو ته چې کوم دی دا شیطان حکم کوي دا شیطان درته په بدو کارونو او د بې حیايۍ په کارونو درته حکم کوي بالسوء په بدو کارونو سره والفحشاء او د بې حیايۍ په کارونو سره بعضې مفسرین وایي چې د بېسوء کم ګناه چې په ژبه سره کېږي د ژبې سره د کم ګناه تعلق دی دې ته سو ویلی شي او کم چې د نورو عملونو په ذریعه باندې کېږي نو هغې ته فحشا ویلی شي لکه یو سړی غیبت کوي چغلي کوي دروغ وي کنزل کوي نو دې قسمه ګناهونو ته سو ویلی شي او یو انسان شراب څکي غلا کوي زنا وغیره کوي نو دې کارونو ته دې ګناهونو ته فحشا ویلی شي او بعضې مفسرین وایي چې سو هغې ګناه ته ویلی شي چې انسان یې په پټه باندې کوي غیبت کی خو په پټه باندې کوي چا مخکې نه کوي دغه رنګې یو سړی شراب څکي خو په پټه باندې څکي د چا مخکې نه څکي یو سړی بل بدکار کوي خو د خلکو مخکې نه کوي پټې کوي نو دې ته سو ویلی شي او فحشا هغې کار ته ویلی شي چې دې د خلکو مخکې هغه کار کوي د خلکو مخکې هغه کار کوي دا پکې فرق دی بالسوء په بدو کارونو سره والفحشاء او د بې حیايۍ په کارونو سره وان تقولوا تاسو مه وایئ علی الله په الله باندې ما هغه څه لا تعلمون چې تاسو ته پته نشته دی هغه څیزونه په الله باندې مه وایئ چې تاسو ته پته نشته دی اذ تبرأ هر کله چې براءت وکړي هر کله چې بیزاره شي الذین ها کسان اتبعوا چې تابعداري کړې شوې ده من الذین د هغه کسانو نه اتبعوا چا چې تابعداري کړې ده ورأوا العذاب او وبخول شي ورأوا العذاب او وبویني دوی العذاب عذاب وتقطعت او ختم بشي بهم الاسباب د دوی تعلقات وقال الذين وبويها کسان اتبعوا چا چې تابعداري کړې وه لو ان لنا کاش چې وي زمونږ دپاره کرتن دوباره تګ فنتبرأ پس مونږ به براءت کړی وو مونږ به بیزاره شي وو منهم د دوی نه یعنې د خپلو مشرانو نه کما تبرؤ لکه څنګه چې دوی بیزاره شو منا زمونږ نه کذلک دغه رنګ یریهم الله ښیي به الله پاک دوی ته اعمالهم د دوی هغه بد عملونه حسرات علیهم د پاره د حسرت د دوی چې دی په حسرت وکي دی په افسوس وکي وما هم او نه وي دوی بخارجین وتنکی من النار د جهنم نه یا ایها الناس اے خلقو کلو خورئ مما د هغه څه نه فی الارض چې په ځمکه کې دي حلالا طیبا
حلال او پاک خوراکونه ولا تتبعوا او تاسو تابعداري مکوئ خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان یعنی د افعال او د اعمال د شیطان انه بشک دا شیطان چې دی لکم استاسو د پاره عدو مبین خار دشمن دی انما یامرکم بشک دی حکم کوي تاسو ته دی حکم کوي تاسو ته دی وسوسه اچي تاسو ته د صفات کې راځي چې انسان ته شیطان چې کوم دی په زړه کې وسوسه ورواچي دا کارو وسواس هغه شیطان ته وسواس ویل شي او بل طرف ته په دې زړه کې فرشته ده هغه ته د نیک کار حکم کوي بعضې وخت کې انسان وي ماته یو زړه وي چې دا کار وکړه بل زړه وي دا کار مه کوه کار د ګناه نو چې دا کوم وي وکړه نو دا د شیطان هغه وسوسه ردی ته وي دا کار وکړه او دا کوم چې منې کوي چې مه کوه نو دا هغه فرشته ده تا ته په زړه کې الهام اچي چې دا کار مه کوه دا کار د ګناه دی نو یو طرف ته شیطان دی خپل وسوسه اچي انسان ته په زړه کې د ګناه بل طرف ته پکې فرشته ده الله پاک جل جلاله فرشته مقرر کړی ده نو هغه فرشته په دې زړه کې نیک کار طرف ته رغبت پیدا کولو طرف ته حکم کوي هغه ورته وایي دا کار وکړه الهام ورته کوي دغه فرشته چې ته دا نیک کار وکړه د بد کار نه منې شه او دا شیطان ورته وایي دا بد کار وکړه د نیک کار نه منې شه یو طرف ته فرشته ده او بل طرف ته شیطان دی نو کو د شیطان خبره دی ومنله نو دا ستا دشمن دی دشمن خبره دی ومنه جهنم ته به دې رسي او کو د فرشتې دا خبره دی ومنله دا ستا دوست تر جنت ته به دې رسي دلته د حکم نه مراد وسوسه اچول د شاته په دې ګس ولي باندې ناشي او د ماشي په شان د خړتم ورسره ایدسي او چې کله د انسان زړه د الله په ذکر کې مشغوله وي نو د خړتم وړي واپس راو باسي خړتم او چې کله کم زړه د الله په ذکر کې مشغول نه وي زړه غافل وي نو د لړ شي د خپل زهر انجکشن ورته ولګي شاته ولي تلاندې ناشي او زړه ته چې کوم د خړتم وړي د زړه کې کوم د خپل زهر غو انجکشن لګي او فرشته د چې کوم د نیک کار حکم کوي او دا شیطان د تر بد کار حکم کوي انما بشک امرکم دی حکم کوي تاسو ته بالسوء په بدای سره والفحشاء او په بحیا سره وان تقولوا تاسو موي علی الله په الله باندې ما ها رسول الله تعلمون چې تاسو نه پوهیږئ دا خبرې په مکوئ چې اوسې الله حلال کړی دی نو حلال وګڼئ او چې کوم چیز الله حرام کړی دی حرام وګڼئ اذا تبرأ هل کرج بیزار شي الذين ها کسان اتبعوا چې تابعداري کړي شوی دي نه مشران دي من الذين ها کسانو اتبعوا چې تابعداري کړي وا ورأوا العذاب ورأوا او هر کله چې ویني العذاب عذاب وتقطعت او ختم بشي بهم الاسباب د دوی تعلقات د دې کشرانو مشرانو منځ کې چې کوم تعلقات دي دا ختم شي وقال الذين وبها کسان اتبعوا چې چا تابعداري کړي وکم چې کشران دي لو ان لنا چې کاش وي زمونږ د بارا کرتن دوباره تګ فنتبرأ پس مونږ به براءت کړي او مونږ به براءت کړي او مونږ به بیزار شي او منهم د دوی نه نه د مشرانو نه کما تبرؤ لك څنګه چې دوی بیزار شو من زمونږ نه کذالک دغه رنګ یریهم الله خایب الله پاک دوی ته اعمالهم د دوی غبد عملونه حسرات علیهم د دوی د حسرت تپاره د دوی د افسوس تپاره وما هم بخارجین او نبوي دوی وتونکي من النار د جهنم د ورنه یعنی د جهنم نه یا ایها الناس اے خلقو کلو خورئ مما د هغه څه نه فی الارض چې په ځمکه کې دي حلالا طیبا حلال او پاکیزه څیزونه ولا تتبعوا او تاسو تابعداري مه کوئ خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان یعنی د افعال او د اعمال د شیطان انه بشک دا شیطان چې دی لکم استاسو د بارا عدو مبین خکار دشمن دی انما بشک امرکم دی حکم کوي تاسو ته بالسوء بدکار سره والفحشاء او بحیا سره وان تقولوا او دا چې تاسو وایي علی الله په الله باندې ما هغه څه لا تعلمون چې تاسو په خپل هم نه پوهیږئ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا إله العالمين تزمون راضي شي زمون لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي څومره غلطي کوتاهي زمون راغلي الله العالمین مونږ ته معاف کړي الله مونږ ټول د قرآن فوها د قرآن فهم راکړي الله مونږ ټول په قرآن مجید باندې پوهه کړي الہ العالمین مونږ ډېر کمزوري او ډېر ضعیفان یو ستا مدد د کمزورو د ضعیفانو سره مونږ سره خپل مدد او نصرت شامل حال کړي الله په مونږ ټول باندې او رحمېږي
الله مونږ ټول سره د رحم او د کرم او د احسان معامله وفرمایي. الہ العالمین دې څومره ملګري بیماران دي یا کورونو کې بیماری دي ټولو ته شفای کامله عاجله مستعمره ورکړي. خدای څومره قرضدار دي قرضونه اخلاص کړي، څومره پریشانه حال دي پریشانه ختم کړي، څومره بې اولاد دي نیک او صالح اولاد ورته ورکړي. چاته د اولاد ورکړي دي اولاد نافرمانه دي الله اولاد ول فرمانبردار وګرځي. الہ العالمین څومره ناحقه بندیوان دي د بند نه آزاد کړي. الله زموږ د مرګرو څومره شرعي حاجتونه الله د خپل غیب خزانونه پوره کړي. څومره بې کوره دي الله پاک کورونه ورته ورکړي. څومره خلکو رزق لڼ تنګ دی الله پاک رزق ورته فراخه کړي. الہ العالمین څومره مسلمانانو आपस کې دشمنی دي جنگ جګړې دي نالګي دي الله ټول په دوستو سره بدلي او فرمایي. الہ العالمین زموږ نه خامخا راضي شي. الله د ټول امت ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناراضي شي. الہ العالمین ټول مسلمانانو باندې ورحمېږي. الله خصوصا د فلسطین د مسلمانانو مدد او نصرت او فرمایي. الله فتح او کامیابی مجاهدینو ته ورکړي. د هغې په مقابله کې چې کوم اسرائیل د الہ العالمین د خپل قهر او د غضب په څپېړه باندې ووهي. الله په کومه خوره باندې چې مسلمانانو ظلم شروع دی الله مسلمانان د کافرانو د ظلم نه خلاص کړي. الله اسلام غالب کې کفر مغلوب کې مسلمانان غالب کې کافران مغلوب کې. الله خاتمه زموږ د ټولو بل خیر او بل ایمان کې په وخت ځن کدن د زړه په صدق سره په جبه زموږ د کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد رسول. امين.